حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. سورہ مائده په دې دریم آیات کې الله پاک جل شانه ډېر اصول او اصولی او فروعي احکام بیان کړي او په دې کې الله پاک جل شانه د هغه زناور ذکر کړل چې کوم زناور د انسان لپاره حرام د حلال او د حرام باسي کړي چې کوم زناور د انسان لپاره جسمانی تور یا روحانی تور مضر دي نقصانی دي نو هغه زناور الله پاک جل شانه حرام کړي. ځکه بعض زناور داسې دي چې هغه انسان اخري نو په انسان کې هغه صفات پیدا کړي هغه عادتونه پکې پیدا کړي لکه خنزیر دی نو دا خد درجه بې غیرته دی نو که د خنزیر غوښه انسان خوري نو په ده کې هم د خنزیر دغه بې غیرتۍ والا صفت پیدا کړي. نو الله حکیم ذات دی په هر څیز باندې او د ټول کائنات خالق دی هر څیز ورته پته ده چې کوم څیزونه د انسان دپاره جسمانی طور یا روحاني طور مضر دي نقصانی دي نو هغه څیزونه الله پاک جل شانه د مسلمانانو دپاره حرام کړي. حرمت حرام کړي شوي دي علیکم ستاسو دپاره المیتة مردار حلال زناور دي بذاتی خو دې په خپل مرګ باندې مړ شو د الحلال نه کو دې د مرداره ویل شي دا مرداره د انسان دپاره الله پاک جل شانه د مسلمانانو دپاره حرام کړي او حکیمان او طبيبان او ډاکټران وایي چې دا مردار زناور چې په خپل مرګ باندې مړ شي څوک حلال نه کوي نو دا انسان دپاره جسماني طور مضر او نقصان دي. لومبه الله فرمایي چې المیتة مردار حرام کړل شوی ده. حلال زناور دی خو دې په خپل مرګ باندې مړ شو خپي شو یا د مرض د وجې نه مړ شو دا حلال نه کړو دا مرداره ده نو دا مرداره ستاسو دپاره حرام کړل شوی ده دې خوراک چې کوم دی حرام دی ناجایز. دویم څیز والدم خو مطلق دم نه دم مسفوح هغه وینه چې بهیدونکې وینه دي نو بهیدونکې وینه دا حرامه ده دې خوراک هم حرام دی او دا کو په کپڑا باندې ولګېده نو کپڑا ورسره هم پلیتېږي بدن باندې ولګېده بهیدونکې وینه نو بدن ورسره هم پلیتېږي نو بهیدونکې وینه کومه وینه چې په دې غوښه کې دننه پاتې شي دغه وینه حرامه نه ده حلاله جایز ده. نو سړی لږ غوښه پورې چې کومه وینه دا یو انسان دک شان دې په خپل راوي خوړه جایز ده دا حرام نه ده خو کومه وینه چې بهیږي بهیدونکې وینه دا بهیدونکې وینه حرام ده. حرمت حرام کړل شوی ده علیکم ستاسو دپاره المیتة مرداره. دویم نمبر والدم او بهیدونکې وینه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر. دلته صرف غوښه د خنزیر ذکر کړې ده خو مقصد کې نه د خنزیر هر یو جز ځکه خنزیر نجس العین دی د هر ځای پلید د یو ځای نه څوک فایده نشي اخیستی هر ځای د خنزیر دا چې کوم دی پلید دی. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر. وما او هغه اهل لغیر الله به چې اواز پورته کړی شوی وي به په هغې باندې د غیر الله. وما اهل او هغه څوک اهل چې اواز پورته کړلی شوی وي لغیر الله د غیر الله دپاره به په هغې باندې یعنې هغه زناور چې هغه د غیر الله دپاره د بت په نوم باندې چا منلی دی چې دا ما د دې بت په نوم باندې منلی نو دی د غیر الله دپاره په نوم باندې وقف کړی دی نو د دغې زناور خوراک چې کوم دی حرام دغه زناور یو سړی د بت په نوم باندې ومنو د پیر بابا په نوم باندې ومنو د میا بابا په نوم باندې ومنو د بل بابا په نوم باندې ومنو خو د الله نه علاوه د بل چا دپاره دغه زناور پرېښودو او منښت یې وکړو چې دا زناور د هغه دپاره دی د هغه په نوم یې پرېښی او دی بیا راغی د علالې په نوم باندې هم دا خبره وکړه چې په کوم ټایم کې دغه زناور علاله و چې دا مې د فلانجي بابا په نوم باندې ذبح نو دا عمل هم شرک دی او دا سیز هم مردار دی دا حلال دی. دویم صورت دا دی چې د پرېښی دی د غیر الله په نوم باندې وقف کړی دی او د حلالې په نوم کې په وخت کې بسم الله الله اکبر بیا هم دا سیز حرام دی ځکه دا د پرېښی او وقف کړی د غیر الله په نوم باندې. عربو به دقه شانتې کول د بوتانو په نوم باندې به څاروي پرېښودل نو که د حلالې په نوم په وخت کې د الله نوم واغستی شي او که په وانغستی شي په دواړو صورتونو کې دغه زناور دا حرام
وما اهل او هغه چې اواز پورته کړی شي وي لغیر الله د الله نه علاوه د غیر د بار د الله نه علاوه د غیر د بل چا اواز پورته کړی شي به په دغه زناور په دغه زناور باندې اواز کړی وي چې دا د پلاندی بابا په نوم باندې دا د پلاندی بوت په نوم باندې نو دا زناور خو د الله په وخت کې د الله نوم واغستی شي او په وانه غستی شي په دواړو صورتونو کې د دې خوراک داسې حرام دی لکه سپي بشو حرام دا حرام